أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر معين. ټولو ناوال مولای امام زمان ته تعزیت پیش کوو چې یو ملعون زمان چې کومې ته توهین اهانات وکړلو مولا مو د نه معافي غواړو چې مو لاسونه دغه ملعون ته فی الحال نه ورسېدله خو بیا هم ایتو په نامې دا قوم راوتی دی مشران راغلي دي سکرټري صاحب دی تجمل آقا دی علما اهل بیت اداره تبلیغات دی فلاحي سیاسي تنظیمونه دي مذهبي موږ ټوله دغې خبرې کې یوه پلیټفارم باندې پریس کلب کې جمع شوي یو څه دا د دغه اهانات مقابلې کې دا مو آغاز دی ابتدا دی سکرټري صاحب لکه ډي پي او صاحب ته ډي سي ته انتظامیې ته وویله چې قانون لاس کې نه خلو څومره بر وختې کاروایي وشي چې موږ بیا هغه دویم قدم ته مجبور نه کړي روډو بندولې ته چې هغه ایمو حق دی هم مذهبي حق هم دی هم هغه ایمو شهري حق دی ټولو ناول زه یوه ګیله کوم د علما اهل سنت نه و د هغوی مشرانو نه چې په کار خو دا دی چې مونږ نه مخکې تاسې راوتي وی دغه ملعون خلاف ویلې چې مخکې د بیبي عایشه کوم اهانات وشولو تجمل هغه هغه وخت سکرټري عنایت علي توري سره د ټولو هغوی اول کې هغوی مزاحمت وکړلو یعنې اهل سنت نه مخکې وکړلو او بقاعده هغه سړي نه مو لاس اوچت کړلو حکومت ته مو فري هینډ ویر کړلو چې ته هغه ونیسه سزا ورکړه و د هغه چونکې بهار و یا هغه کوم وړونه و یا چوک و هغه یې برکونه اوچت کړله ظاهرا لکه هغه ویزا یا ختم شوله یا شناختي پاسپورټ بلاک شولو نه حکومت دغه ګیله یا شکوه یا دا عذر ما پیش کوي چې هغه سعودي عرب کې دی اول خو ته انټرپول باندې کوه شي ویلې څه دا د امام زمان والا مسئله دی دا زه دا یوه سیاسي لیډر خبره نه دی دا یوه دوو ګلدنیو متولي خبره نه دی دغه ملک وردی توهین وشي هغوی ته کوم خیل څه سزا میلاو شوله هغې پارټۍ سره څه سلوک وشولو دا د ایمان و د ولایت خبره دی او بیا څه خیل ته ایمان خبره دی څه کیدای شي اهل سنت مو سره ځینو ځایو کې اختلاف لري خو امام علیه السلام خروج حوالې سره ظهور حوالې سره زه جوانان اهل سنت ته دیم څه دای مو تاسې به داسې مشترکه عقیده دی څه د وهابیت تعلیمي بورډ جمله دی څه من انکر خروج المهدي فقط کفر چا که د مولا ظهور نه انکار وکړه هغه مسلمان نه دی دا وهابیت نظریه مسلمان پرېږده وهابیان دا خبره کوي نن دغه سړي خروج پرېږده چې خروج انکار یې کړی اهانات یې وکړلو مولا امام زمان ته لسم مولا ته زیاړې وشولې و د 12 مولا مور بزرګواره نرجس سلام الله علیها ته اهانت شوی دی څو ورځه ازواج د نبي چې هغه اهمیت لري هغه نه کئی ګونه زیات مو دپاره د اهل بیت علیهم السلام میاندې چې هغه پاک رحیم کې هغوی د امامانو پرورش کړی دی هغوی غویږو کې هغې اهانات دا ایمو مذهب ایمو ولایت سره ټکاره دی او دا ایمو یو ریډ لاین دی زه یو وارې بیا حکومت ته پرزور مطالبه کوو مذمت دې سره هیڅ نه چلیږي څه دغه باندې ته مو ته یو ټایم راکړې یو وخت راکړې نه دغه سره نه کیږي دا پرزور مطالبه دی چې دا ایمان خبره دی دا دین و ولایت خبره دی دا مای مذهب خبره دی چې دې کې کم ټایم مو ته در کړی دی چې که هغه په انټرپول باندې نه وي تی خلخانه گرفتار کوه شي و کومه سزا ورکړه کسه تو بیل پاس کړل هغه بیل کې تو حالون کې صحابه و اهانت تعذیر کې رسی دا مشترکه روایات مو سره شته دي چې ائمه معصومین چې اهانت عالما و عامدا وکړلو هغه قتل واجب دی هغه پنسي شي پکار دی چې هغه امام زمان علیه السلام ته یو لسم مولا ته زیاړې کوي چې دا دوه قید شرطونه کې موجودي فقها مفتیان یې چې عالما و عامدا هغه زنده شونه جایزه نه دی زه بیا یو وارې مو دا قانون لاس کې نه خلو مو ټوله مهذب قوم یو مو امن غواړو امن دپاره مو قدم یخی دی علمای اهل سنت مشران اهل سنت ته پکار دی چې دغه پیچ کې مو سره ودرېږي لکه بیګا
زوج نبی حوالی سره زه د سره ولاړ وم، نن ما سره ودرېږه. څه دغه ملعون زمان ته کې سنګینه سزا و داسې سزا میلاو شي چې بیا مور زوی دا شی جرأت ونه کړي چې هغه یې اطهار علیهم السلام مقابلې ته شي. خو که بیا حکومت سستي وکړله، مو سره اهل سنت مشران علما وکړله، خو بیا د مو باندې واجب دی، امو مشران نه واجب دی، علما نه واجب دی چې امام زمان مو تنها نشو پرېښلی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.